دعا کوي هغه خلکو ته، هغه خلکو ته رسول الله مبارک دعا کړې ده. کوم خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري واورېدلې، یاد یې کړلې او بیا هغه بل ته ورسولې، نبی علیہ السلام ورته دعا کوي نظر الله امرأ سمع مقالتي، الله دې هغه سړی تر تازه وساتي، شاد او آباد دې وساتي کم سړی چې زما خبره واورېدله یاد یې کړه او بیا بل ته ورسوله. څنګه چې زمانه اورېدلې به قرنګې بل ته ورسول. رسول الله مبارک دې ته دعا کړې ده. دې د وجې نه زما عزتمندو منګ او تاسو حد درجې احتیاط وکړو. نن کو منګ او تاسو په دې معاشره کې ګورو، زمونږ دا معاشره دا د بېدینۍ ښکار ده، زمونږ دا معاشره د بدامنۍ ښکار ده، زمونږ په دې معاشره کې قتل زیات دی، زمونږ په دې معاشره کې ګناهونه زیات دي. زما عزتمندو د دې صرف یوه وجه ده چې زمونږ د خلکو په خپلو علماو اعتماد ختم شوی او دا د دنیای کفر منصوبه ده چې د دې قوم د زړه نه د عالم محبت وباسا، د مسجد د امام محبت وباسا، د مدرسې د استاد محبت وباسا، دا قوم بستا تابعدار جوړیږي، دا بستا غلام جوړیږي. نن کو منګ او تاسو ګورو، منګ او تاسو ته الله فرمای واتبع سبیل من اناب الی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل رب زدني علما والذين اوتوا العلم درجات. قرآن را صفات ذکر کی د علماء، قرآن را توی علماء پس روان اوسا، قرآن را توی چې نه پوهېږي د عالم نه تپوس وکړه، قرآن را توی چې عالم او غیر عالم برابر نه دی. رسول الله مبارک میں راتوی د عالم خوب د عابد د عبادت نه بهتر نه، لیکن زما په معاشره کې نن زبان چې استعمالېږي بد زباني استعمالېږي دا د علماو خلاف دی. عزتمندو مسلمانانو، نن چې دا گیر چاپیره کم طوفان دی، دا گیر چاپیره د ګناهونو چې کم زما عزتمندو سیلاب کې مونږ ډوب یو، دا انور چې نن په غوسه دی، دا هر سړی چې پوکي وي، دا حکمران چې ظالم را باندې مسلط دی، دا ظالم حکمران چې په ما مسلط دی، دا اسی مسلط نه دی، دا ما الله خپکو الله پاک په ما باندې ظالم حکمران مسلط. کله چې مسلمان د الله د دین تابعدارو، کله چې په مسلمان کې دینو، کله چې مسلمان د خپل معاشري د علماو قدردانو، بے مسلمان په تمام دنیا بادشاہی کولا، بے مسلمان ته الله د عزت جنډه په سر کړې وا، بے مسلمان له خلکو جزیه او ټیکس ورکاو، بے مسلمان په کور کې د کافر لور وینځوا چپړاسونه بوا. نن د مسلمان بچی دی، کلمه گو مسلمان پیدا د مسلمان په کور کې، لوی شوی د مسلمان په کور کې، د مسلمان مور نه پیدا، د مسلمان مور پیس کلی دی، د مسلمان مور په غېږ کې لتی وهلی دی، د مسلمان پلار او د مور په تربیت کې لوی شوی دی، لیکن نن د غیرو په صف کې ناسته دی، نن د غیرو په صف کې ناسته دی. نن کو مخالفت کی زما عزتمندو، دا ولی مخالفت کی دا زما عزتمندو د غیر په صف کې ناسته سړی دا څوک دی؟ دا د مسلمان بچی دی، دا د مسلمان زوی دی، دا خور د مسلمان، دا لور د مسلمان، دا رور د مسلمان، دا زوی د مسلمان، دا پلار د مسلمان دی، لیکن زما عزتمندو د اسلام نه خبره دی، د دین نه خبره دی. یو طرف ته نقل دی، بل طرف ته عقل
خودل دی دین پرې خودو احادیث پرې خودل د رسول الله اقوال پرې خودل د رسول الله عملی زندگی پرې خودلا او زما عزت مند را ولګیدا سورل سوکاله باب دی او سړی په خبرو کې راشي او هغه ما ته وی دا دین نه دی دا مسلام نه دی دا د دین خدمت نه دی دا د اسلام خدمت نه دی اوس چې چاته زما عزت مندو د رسول الله احادیث دین نخکاری د رسول الله تابعداري دین نخکاری د رسول الله اقوال دین نخکاری د رسول الله افعال دین نخکاری د رسول الله مبارک آداب دین نخکاری د رسول الله تابعداري دین نخکاری موږ دا خلکو تابعداریو او کوم خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د خاطر خپل ځان چې کوم د زمې عزت مند قرباني ته نیولې امنګ تنخکاری د دې مسلمان په ذهن کې دا اشکالات چا واچول دای وری واچول شاته پس منظر سره شاته پس منظر داده چې ترسو دا مسلمان د دې عالم تابعداري به بزمای عزت مند د گمراهی ښکار کیږي الله منتوي چې تاسو تابعداریو کې زما د محبوب علیه السلام پیغمبر علیہ السلام عملی طور باندې موږ تاسو ته دین پیش کړی چې دا دین دی رسول الله په زبان باندې ویلي دي چې تر هغه وخت پورې ته کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو چې ستا خواهشات زما د راوړل شوي دین تابع نشي ستا او زما خواهشات به د رسول الله د راوړل شوي دین تابع کېږي الله به ما او تا دیندار وي اوس دا سفر میں شروع ده سو کوئی دا د پیرانو میشتا سو کوئی دا د دیوانو میشتا سو کوئی دا د بوتانو میشتا سو کوئی دا سفیره میشتا سو کوئی پدې کې خادمه کوي سو کوئی پدې کې پریدن ما کوي سو کوئی پدې کې وعده ما کوي زمې عزت مند د دین اسلام سره هیڅ تعلق نشته دا ټول میشت د الله دی دا زمانه د الله دا حدیث قدسی ده الله فرمای نبی علیہ السلام کو فرمائے دا خلق زمانی تخیر کنزلی کئی حالانکہ دا زمانہ خمات پیدا کری دا زمانی تکنزل کول زمانی عزت مند پدی اللہ خپکی کی چمون زمانی تکنزلی زمانی تکنزلی لکے دا ورز او شپرا دا اللہ پا عمر باندی رازی ندی شپی پیدا کولو والا اللہ دے ورځ پیدا کولو والا الله دی تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ورځم الله پیدا کړی دا شپم الله پیدا کړی دا نورم الله پیدا کړی دی سپوږمۍ الله پیدا کړی دا باران د الله په امر باندې کیږي نور د الله په امر باندې راخیږي سپوږمۍ د الله په امر باندې راخیږي ستوري د الله په امر باندې راخیږي دا سپوږمۍ دا نور دا ستوري دا ونی دا بوټي حتی تر دې پوري چې د الله د امر نه غیر د ونی دا یو څانګه هم نه خوځي یو پاڼه هم نه خوځي نن کو موږ او تاسو وګورو هر سړی وایي ګرمي ده هر سړی پوکي وخي دا لږه غوندې ګرمي چې موږ او تاسو پکې تم پکې کینو د ونی سوري تم پکې کینو په ځان اوبه واچو دی ګرمۍ ته وګوره دا ګرمي چې الله موږ او تاسو له پیدا کړې ده ما او تعالی پکار دادا چې په ما او تا ګرمي رااله چې ما او تاسو چې د قبر ګرمي بسنګي د آخرت ګرمي بسنګي الله وی لا تنفروا في الحر الله وی د قیامت ګرمي ډیره سخت ده د دنیا دا ګرمي دا د آخرت د ګرمۍ په مقابله کې هیڅ نه ده دا هغه سختې ورځې د ګرمۍ فکر کوه چې هلته به نور نشته هلته به سوری نشته نور به دومره د انسان د پاسه وي لکه د یوې نیزې
یو میل یادی میل په حدیث مبارک کی میل لفظ راځي به د دې میل علماء کرام تشریح کوي سو کوئی د میل نه مراد درانجو سلی ده او سو کوئی د میل نه مراد مسافت ده فاصله ده خلک کوئی الک د دیز نمی هغه یو میل فاصله کې ده دا انور به د انسان نه دومره د پاسه وي او د دینور دا شواګانی دا په دنیا کې بره هوا کې الله ضایع کوي دا په دې دنیا کې چې کوم د نور شواګانی دي دا ټول اسمه کې ته نه راسي د نور په شواګانو لکونو کروڑو شواګانی الله په بره په فضا کې ضایع کوي کو چرته د نور شواګانی الله زمکه تر پرې خودلې نو به په دې زمکه کې یو شی پاتې نشي دا هر څه به ویل شي د قیامت ورځ به د انسان د پاسه وي د انور د ګرمایش د لاسه به د انسان دماغ خټکیږي د انسان دا دماغ په د ګرمایش د لاسه خټکیږي او نور به دومره تیز وي چې زما عزتمندو چې د انسان دماغ به داسې خټکیږي لکه د کټوۍ کې چې سړی ساچولی دی دا کټوۍ په اور پرته وي دا خټکیږي د قیامت ګرمي سخته ده چې کله په موت باندې سخته ګرمي راشي نو اول سوچ دا وکړه چې خدایا دا د قبر ګرمي به څنګه الله قبر کې پکې نشتا الله په قبر کې ایسی نشتا الله په قبر کې ډي سي پکې نشتا الله پانی کې بیټري نشتا الله سولر سیستم پکې نشتا الله د قبر دا ګرمي به څنګه سخت وي الله یو غوړ کې غوندې صندوق دی الله پاغه کې چتونی تلان کې ناستل نشتا اوا پکې ناراضي تاسو مون کمره بند کو کلاو کمره وی فراخ کمره وی هغه کمره کې زموږ له درديږي اړم پکې درسيږي الکه ویړه می باندې سامي بند شوا ګرمي ډیره ده دوته کمره کې غرق شوما تباہ شوما برباد شوما دا قبر د ګرمۍ به سوي زما عزت مند نه قبر د ګرمۍ به ما تاسو او به د قبر نه زیات ګرمي دا د میداني محشر ګرمي دا ال تبي کې او سورې هغه سورې د الله د عرش اسلام دي سورې دي او د الله د عرش اسلام دي سورې نه به او قسم خلق ناس نه کوي او قسم خلق دي چې پاغه او قسم خلق تبع الله پاک د عرش اسلام دي سورې کې ځای ور کوي یو هغه چې دا ځواني د الله په دین باندې لګیدلی اوس کوستا او زما ځواني د الله په دین لګیدلی نو ما ته به تم ولرو چې زما به د عرش د لاندې سوري ما ته به ملاو شي د قیامت ګرمي دومره سخته ده چې خلق براشي حضرت سیدنا آدم علیه السلام ته وایي اے آدم علیه السلام الله پاک ته سوال وکړي چې د خلکو سه حساب کتاب شروع کی منګ د جهنم تبا چې خو حساب کتاب را سره ګرمي ډیره زیاته سخته ده د برداشت قابل نه ده جهنم ته تک بخلق وخی خود قیامت د میدان محشر ګرمۍ ته بل ټینګي علما وی کو چرته د جهنم نه او سړی رو باسي او د دنیا په اور کې واچي نو د دنیا په اور کې ولا خوب ورشي خوب د قیامت سخت ګرمي ده د میدان محشر سخت ګرمي ده هغه نوجوان چې هغه د الله د پاره خپل ځواني د الله په دین لګولې ده د تبع الله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي یو هغه دوه کسان تهابا لله چې د یو بل سره محبت صرف د الله د پاره کړي دې څو کسانو تبع الله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي تهابا لله یو بل سره محبت ته یو بل سره تعلق ته خو صرف د الله د رضا د پاره یو پکې هغه کس ته چې هغه د الله ته یې نه د الله په محبت کې ځان لناسته نه
او الله ور یاد شو د الله په محبت کې یا د الله د يرنا ففاضت عیناه د دسترګونه اوخ کې روانې شولې خپل الله ور یاد الله ته څومره د محبت والے الله ته څومره کریم الله ته څومره رحیم الله ته څومره رؤوف الله ته څومره ودود الله ته د میندو نه زیات محبت کوونکی الله ته د پلار نه زیات محبت کوونکی الله ته په سپین مهربانه الله ته په پښوم مهربانه الله ته په خرو خزیر مهربانه الله ته رب ترنی کل کائنات خالق و مالک اس کو ستا او زما په زندګۍ کې د الله محبت وی نن زمون په زندګو کې د الله محبت شته نه زما پوری په دې مسجد کې ناس ته هر یو سره دعوت کوي چې زما په الله باندې چې کوم نه ځان قربان شمال قربان شي لیکن دا رجبي خبرې دي د الله محبت چې چاته ملاو شو دي سړي ګټلې دا دنیا کې اصل د الله محبت ته او د الله محبت په اړه ملاويږي چې د رسول الله تابعداري پکې وي زمون زندگی د رسول الله د تابعدارۍ نه خالی ده زمون معاشره د رسول الله د تابعدارۍ نه خالی ده ننګیر چاپیره نظر واچوا پټوله معاشره کې ځان ځکه دا خبره کوم درې سيزونه مظلوم دي نمبر 1 د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت د رسول الله ذات اقدس د رسول الله سنت دا مظلوم دي رسول الله میں مظلوم دے کو څوک را لګي د رسول الله په ذات باندې حمله کوي د رسول الله توهین کوي د رسول الله د صحابه توهین کوي د رسول الله د سنت توهین کوي د رسول الله د اقوال توهین کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث توهین کوي زمای د پند معاشره غا پروموټ کوي هغه مخکې بوزي شیر کوي د دې معاشري په زړه کې کو نفرت ده د رسول الله د سنت نفرت ده د رسول الله د وړ شوی دین نفرت ده داوا دا کوي چې دا مولا مې نه دی خوښ دا مولا چې کوم خبره کوي دا د ځان خبره نه کوي دا د خپل ذات خبره نه کوي مولا خو هغه خبره کوي کوم چې دی مولا ته په میراث کې د رسول الله نه ملاو ده خو باندې دا جوړه ده خبره دا جوړه ده چې دا مولا مې نه خوښ حالن کې د مولا قصور نه دی زمين عزتمند مولا خو چې کوم خبره ما او تا تکي دا هغه خبره کوي کوم چې رسول الله نه ته ملاو ده او دا ورته رسول الله ویلي چې بلغوا عني زمانه خلق ته دین ورسوي دا ورته رسول الله وی چې نظر الله امرا سمع مقالتي الله دې تر تازه ساتي هغه سره چې کوم سره زما خبره واوریدله فاداها فوعاها وعداها كما سمعها دا خبره ذکر لا به بل تو رسولا سرنګ چې دز دکړی وا دا ورته رسول الله وی چې بلغوا عني زمانه خلق ته دین ورسوي دا ورته رسول الله فرمای انا مدینه العلم د علم خار زیما دا ورته رسول الله فرمای انما انا القاسم ز تقسمون کې د دین ما دا ورته رسول الله فرمای فليبلغ الشاهد الغائب دا حاضرین د دین غایبین ته ورسي دا ورته رسول الله ویلي د پزړه کې بیماری دا يخادعون الله بالذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون الله فرمای دوی د الله سره دوکه کوي په خپل ګمان کې او دا خلکو سره دوکه کوي کوم چې د ایمان مل دي الله وی دوی نه د الله سره دوکه کولای شي
نه د ایمان ولا سره دوکه کولای شي. دوی کو دوکه کوي د خپل ځان سره کوي، خو دې پوهېږي نه. او بیا الله وی فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې بیماری ده. ا بیماری د څه ده؟ د منافقت ده. ا بیماری د څه ده؟ د بی دینۍ ده. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. الله د دوی په دې بیماری کې اضافه کوي. دا منافقت د دوی زیاتوي. الله د دین دا شمع به بلی. الله فرمایي کافر دا غواړي چې دوی د الله د نور دا شمع دا په خپلو پښو سره مړه کړي، خو الله وایي د دین دا شمع دوی نشي مړه کولی. دا د دین شمع به بلی. الله د منافقانو حال ذکر کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. الله وی الا انهم هم المفسدون الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو ردي ایمان والو په شانتي ایمان راوړی، نو دوی وایي موږ دي بیوقوفانو په شانتي ایمان راوړو. الله وی بیوقوف دا په خپل دي، بیوقوف هم دا دي. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. چې د ایمان والا سره ملاو شي موږ ستاسو مرګري ګوري ایمان موږ هم راوړی. واذا خلوا الى شياطينهم، چې کله خپل شیطانانو سره ځان لشي نو بیا سوي واذا خلوا الى شياطينهم قالوا. الله رب العزت د دې منافقانو دا حال ذکر کو چې کله خپل مشرانو شیطانانو یارانو دوستانو سره جدا شي، مونږ خو دې پورې خندا کوو. قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون. من تاسو مرګري یو، من تاسو سره یو. رسول الله مبارک فرمایل د منافق درې صفات دي، بل حدیث مبارک کې سلور ذکر کړی دي. یو دا کله چې خبره کوي اذا حدث کذب، کله چې خبره کوي دروغ به وي. واذا اؤتمن خان، کله چې وس امانت کې خودلې شي خیانت بکي. او کله چې وعده وکړي نو وعده خلافي بکي. دا درې نخې دا د منافقت. او یو حدیث مبارک کې راځي واذا خاصم فجر، کله چې چا سره جګړه کوي کنزل به شروع کی. دا د منافقت نخې دي. او رسول الله مبارک فرمایل چې چا کې د منافقت دا خصلتونه وي دا درې وانه نو دا پوخ منافق دی. او چې چا کې د منافقت په دې خصلتونو کې یو خصلت نو دا په منافق کې د منافقت یو خصلت دی. تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې دا خصلت د پریخه نه، دا د منافقت دا صفت د ځان نه ایسته نه. خبره کوي دروغ وي، وعده کوي مخالفت د وعده کوي. او چې کله امانت ور سره کېږي په امانت کې خیانت کوي. او بنا بر یو قول یو روایت چې کله جګړه کوي نو کنزل کوي. نن دې موږ او تاسو په ځان باندې نظر واچو چې په موږ کې منافقت څومره صفات دي. به موږ او تاسو ته پته ولګي چې موږ وساو د ایمان څه حال. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ په دې ګناہوں کې مبتلا یو، عوام مبتلا، خواص مبتلا. عوام مبتلا دي، خواص مبتلا دي. او زموږ دا عوام داسې دي چې دا زمونږ د وجنا، زمونږ د وجنا د دې امت د خواصو د وجنا دا د خواص مخالفت کوي، د علماء مخالفت کوي. د دې عوامو په زړه کې نفرت، بغض، حسد، کینه دا زمونږ د وجنا چول شوی دا. من چې وګورو زمونږ د مدرسې چې کوم اشتهار کیږي، ویډیوګانې کیږي، قسم دې چې وګورم ځان سره لیکلي حقانی، چې وګورم ځان سره د مدرسې د نسبت، ځان سره نسبت د مدرسې کړي. خو چې دا خبرې وګورم
دا کمنټس ګورم لمه غواړي چې جواب هم ورکما لمه غواړي چې دغه چې کوم ځان له مستقل باقاعده سره گفتگو وکما خو بهم د مدرسې والا دی بهم د پټکی والا دی بهم د جماعت والا دی بهم د منبر خاوند دی بس غلې شو داغه کمنټس چې وګورم د خپل مرګري د خپل مدرسې نسبت کوون کې مرګري کمنټس چې وګورم ډیر خپه شم عوام خو کبد وي عوام خو کنځلې وکي داغه نه ګیله نه د پکار هغه جمعات نه به نه راغله هغه مدرسې ته نه راغله هغه د مدرسې ماحول نه دی لیدلې هغه د جمعات ماحول نه دی لیدلې هغه ته دا پته نشته چې وزي پر غونډول څنګه دي هغه ته دا پته نشته چې چا په کوڅه کې ودرېدل څنګه دي هغه ته دا پته نشته چې او طالب په جمعات کې پروت دی په دې تیریږي څه هغه ته دا پته نشته چې استاد په څنګه تنخواه باندې د میاشتې گزاره کوي زمنګ په دې مدرسه کې د 4,000 تنخواه استاد شته دی د یو استاد چې 4,000 تنخواه د یو استاد 15,000 تنخواه د یو استاد 6,000 تنخواه زیات تنخواه په مدرسه کې 10,000 روپۍ ده اوس هغه غریب ته خو پته نه لګي لیکن چې مدرسې والا ردی بدی وې نو ډېر مې دا خپش خو زه چانه دو مونږ مولوی صاحب تا ویلا مونږ به د تنویو مونږ به د معاملې الله تفرید کومن خکو کو بد کو زمونږ معاملې الله سره زمونږ معاملې به د الله سره ستاو زما دا گفتگو دا به الله تفرید دا به الله تفرید ورنه د جواب چل به مان خلق زده کوي د الله رب العزت په فضل او کرم سره چې چا سره مې خبرې کړې دي اته پته لګي چې به جواب ورکول څنګه به زه جواب ورکول شم رسول الله مبارک فرمایي پهلوان اغه نه دی چې وسره چا سره زه دیو چې داتې بدل اگستې سره د دې چې د طاقت رسی وسی چې بدلتي والی خو بهم پر څوکي پرې دي صبر وکي نبی علیہ السلام دته پهلوان ویل ورنه د الله رب العزت په فضل او کرم سره په منبر رسول ناسته ما چې زه کم کار کوم کوم گفتگو کوم خدا تابع اسلام او د شریعت نه خلاف ثابت کړلا زبدا پټکې نه پسروما زب چې کم دې لنګ کوم پنجاب ته بزما به پښتونخوا کې نو اوسېږم الحمدلله من کو د مدرسې خدمت کو په دې سوچ او فکر کو چې دا دین دی دی خدمت د دین ویو دا دین غنو دا د دین خدمت دی د مدرسې د طالب د پاره غوښتنه کول دا د دین خدمت غنم دې ته دین وېما او الحمدلله چې دین ورته منو ثابتول مشم الحمدلله ما د مدرسې د استادانو پیزار اوچت کړي دی د مدرسې د استادانو پیزار اوچت کړي مزپویګم چې دا دین دی د الله رب العزت په فضل او کرم سره به د قران نه ثابتوم به د سنت نه ثابتوم استاد مخالفت دا به د قران خلاف هم ثابتوم دا به د پیغمبر د سنت خلاف هم ثابتوم او کني نو ډیر کرته مې د تویلې چې مولوی صاحب پسې د دې چې تاسو سره د مولا لفظ لګېدلې دی پسې د دې چې په کمنټسو کې ما سره خبرې کې نو زما ځای معلوم دی زما نمبر معلوم دی زما جمعات معلوم دی مدرسه معلومه ده راځه را سره کې نه مخامخ په گفتگو مخامخ په گفتگو حکم حسد او د کینې او د بغض په بنا لګي نو مال د دې علاج ناراضي حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام روان دي چاته تاسو کې عیسی علیہ السلام چرته رواني وی ما پس شاته او سړی را لګیدل دي عیسی علیہ السلام ته وی
تا ته خو اسم اعظم معلوم دی، خو اسم اعظم ووایه دنه به خلاص شي. عیسی علیه السلام ورته وفرمیل وایي دا حاسد دی او وایي د حاسد نه په اسم اعظم باندې نشم خلاصېدی. من په دې مطمئن یو الحمدلله، او دا تحدیث په نعمت په طور باندې ویم د دې خپل علماو مشایخو د اکابرو د دعاګانو برکت دی، د دې مدرسې د طالبانو برکت دی، زما د پلار د لچیدونکو لاسونو برکت دی، زما د مور د بیماری مور د لاسونو د لچیدو برکت دی چې په 9 میاشتو کې الحمدلله د 3 نیمو جریبونه قلام را چاپېره شوه، د پیسو ترتیب هم الله د ځمکې برابر کو، په بیسمنټ هم کار روان دی، الحمدلله کار ولاړ نه دی، کار روان دی، الله پاک بلا کار سرته رسوي. ډېر کله ته مونږ ته عوام ملګري رینګ وکړي، مولوي صاحب صرف ستا د تسلۍ دپاره ترینګ کوم، دا خلک چې څه وایي پروا مه ساته، خپل کار جاري ساته. الحمدلله مونږ مطمئن یو. ای عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې حالاتو کې تاسو ته ما تېره جمعه ویلې چې په کومه ورځ زه کراچۍ ته تلم، په دقه شپه باندې ما ته یو ټلیفون راغلی، ستا په دې شب قدر په یو جومات کې 40 قرآن شریفونه چا ضعیف کړي. د هغې نه مخکې په یو جومات کې یو سړی وروغتی او قرآن شریفونه یې ضعیف کړی، استنجا خانه کې ګزار کړي. او زه نن دا ویم هغه مخکې جمعه باندې ما خبره کړې وه، نو ما دا ویلو چې هغه مولوي صاحب یا د هغه ځای خلک زه هغه مولوي صاحب نه معافي م غواړم، کې هغه خلکو نه معافي غواړم، شاید چې هغوی به زما دې خبرو باندې خفه شوي هم وي، ځکه چې ما کومې خبرې کړې وې خفګان وو، زړه م دردېده چې قرآن کریم توهین وشو. په کار دا ده چې موږ د دې شب قدر دا علما دا په یو پلیټفارم راجمع شو او په دې سوچ او فکر وکړو چې زموږ په شب قدر کې دا امن او امان څوک بربادول غواړي. د دې نه مخکې په دې شب قدر کې څه خلک داسې پیدا شو چې په دې شب قدر بازار کې د عیسیت پرچار کو. د دې نه مخکې په شب قدر کې څه خلک پیدا شو چې د عیسی علیه السلام د حیات نه انکار کو. داسې خلک په دې شب قدر کې رالل چې د قادیانیانو سره د لوریانو نکاحونه وشو. د هغې دپاره زما عزتمندو ما د هغه مولوي صاحب نه خبره ګیله من وه، ګیله په دې راتله چې مولوي صاحب دا د قرآن معامله دا د یو جومات نه ده، دا زمونږ د ټولو مذهبي کتاب دی. په کار دا ده چې مونږ ټول په دې سوچ وکړو چې زمونږ د دې شب قدر په دې ځمکه باندې څوک لګی دی چې زمونږ دا ملک زمونږ دا شب قدر بربادول غواړي، څوک لګی دی چې زمونږ دې شب قدر ته د الله قهر متوجه کول غواړي. چې د دې خلکو لاره ونیسو، موږ د سرکار سره کینو، هغه ته ووایو چې ته ذموار یې، ته به د قرآن کریم تحفظ دپاره به چې کوم دی ته لګی خدمت به کوې، او که ته نه کوې نو بیا به مونږ په خپله د قرآن تحفظ کوو. بهر کې هغه مولوي صاحب په دې خفه و، ما د هغه مولوي صاحب نوم نه دی اخیستی، د هغه جومات مې نوم یاد کړی، خو ګیله یې کړې وه چا ته چې مولوي صاحب دا ویلي وو. موږ تلي وو تاڼې ته، د کلي والم تلي وو، موږ تاڼه کې په دې باندې چې کوم دی خبره هم کړې وه. بهر کې هغه مولوي صاحب پرې خفه شوی، موږ ترې معافي غواړو. خو یو خبره کوم چې مولوي صاحب دا د یو جومات خبره نه ده، نن په یو جومات کې د قرآن توهین وشو، بله ورځ په بل جومات کې وشو، په هغه سوخته کې 40 قرآن شریفونو توهین وشو. په کباړ کې د شب قدر په بازار کې د کباړ په دکان کې قرآن شریف په کباړ کې خلکو خرڅول راوړي. زما د شب قدر په بازار کې د پروټو په کریټونو کې د قرآن کریم آیاتونه پراته وو. زما عزتمندو دا زمونږ د دې ټول شب قدر مسله ده، په دې به سوچ کوو، په دې به فکر کوو. الله پاک دې مونږ او تاسو ته د سوچ او د فکر توفیق را نصیب کړي. الله دې مونږ او تاسو ته زما عزتمندو د دې باندې د خفه کېدلو توفیق را نصیب کړي چې د الله دین خرابېږي، د الله دین نړېږي، د رسول الله سنت نړېږي او مونږ او تاسو پرې خفه شو. کم از کم د ایمان یو لحظه خو به مونږ او تاسو کې چې خفه خو به شو. الله دې مونږ او تاسو د دغه دین د خدمت لپاره قبول کړي. الله دې ستاسو زمونږ مالونه او جانونه او بچي اولاد ځانونه د دین د خدمت لپاره قبول کړي. دعا به راکوئ. هر ځل تاسو ته زه دا درخواست کوم، یو د دعا درخواست کوم، یو د تعاون درخواست کوم، یو زمونږ دا پیغام شیر کړئ، یو د دې دعوت خلکو له ورکړئ. او د طلوع امیر صاحب عبدالولي امیر صاحب ته درخواست دی
چې تاسو په خپل اډه کې دعوت چلوي د گاډو ولا به تیلو پیسې موږ ورکو د شي ضرورت ته چې دا شګه راته پوره کړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا باخر دعوانا الحمدلله.